بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو ته پته ده چې په اسلام آباد کې زمونږه حکومت د مندر منظوري ورکړه، د مندر د پاره پیسې فند منظور کو، د هغې سنگي بنیاد کې ښودلی شو، هغه باندې به شروع کیږي، هغه به جوړیږي. عزیزانو، په دې باندې خفه نه یو چې دا مندر ولې جوړیږي، خفه په دې باندې یو چې صرف 177 کسانو د پاره په دارالخلافت چې اسلام آباد نوم دی، یعنی د اسلام په نوم باندې نوم دی، په هغه اسلام آباد کې راځي او مندر جوړیږي. او بل مندر د ډیرو خلکو لپاره هم نه، صرف د 177 کسانو لپاره مندر جوړیږي. او 177 لپاره لږ ځای هم نه، بلکې په ډېر وسیع پیمانه سره هغې له ځمکه ورکړل کېږي او هغې له په میلیونو حساب سره پیسې د حکومت ته طرفه هغه مختص کېږي. نو اوله خبره خو دا ده چې په اسلام کې که اقلیت دپاره د عبادت خانو کې عبادت کولی شي، هغې د دې اجازت خو شته، خو د دې اجازت نشته دی چې ته ورله په خپله پیسو باندې د حکومتي په سرپرستۍ کې او د هغې په پیسو باندې هغه پیسې ورله ته ورکړي او هغې هلته مندر جوړ کړي، هغې خپله عبادت خانه جوړه کړي او هغې په هغه کې لمونځونه کوي. د دې اجازت په شریعت کې نشته دی. ولې مونږ خپل ایمانونه تباه کوو؟ مونږ دا دلیل ورکوو چې یاره دی نواز شریف د 2 کاله مخکې، نواز شریف 3 کاله مخکې د دې افتتاح کړې ده، نو اوس راځه اوس بیا دا حکومت هغه افتتاح چې کومه کړې ده دا به سر ته رسوي. ولې؟ تا خو ریاست مدینه د خپل دغه حکومت له نوم ورکړی دی، تا خو د خپل مملکت له ریاست مدینه نوم ورکړی دی، ته ولې بیا داسې چل کوې؟ که نواز شریف یو غلط کار کوي نو موږ به هم د هغې دفاع کوو او د هغې تقلید به کوو چې یار هغه دا کار کړی دی، موږ هم کوو. هغه ولې کوو؟ هغه کړی بالکل هغه غلط کړی دی، خو موږ به هغې دفاع نه کوو. دا زما او ستا د سپورټرۍ مسله نه ده، دا زما او ستا د حکومت مسله نه ده، دا زما او ستا د دین د ایمان مسله ده. ولې موږ خپل ایمانونه تباه کوو؟ ولې موږ خپل دین تباه کوو؟ د یو کس دپاره، د یو حکومت دپاره حکومتونه خوځي راځي. ولې موږ نن خپل دین راغستی دی په یو حکومت پسې کړی دی او د هرې مسلې موږ دفاع کوو د هغې. ټیک ده، د معیشت دفاع وکړه، د هغې د ملکي د نورو انتظام دفاع وکړه، خو کله چې دیني مسله راشي، کله چې د شریعت او د اسلام مسله راشي، نو هغه کې موږ سترګې نه پټوو، نو هغه کې موږ سترګې نه پټوو، هغه کې موږ حقیقت ته وګورو. یاره چې نواز شریف دا کار کړی دا به او چې دا یې کوي نو خیر دی. نه، نواز شریف چې کړی هغه هم غلطه وه، ته چې کې دا د هغې نه نور هم غلطه ده، ځکه چې ته ریاست مدینې نوم اخلې. ریاست مدینې د نوم توهین دی دا چې ته دا کار کوې. ولې؟ او نن د یو طرف ته د هندوانو دپاره د 177 کسانو دپاره په غټه رقبه باندې دلته مندر جوړیږي چې سبا له به هغه بوتانو ته دغلته سجدې کېږي. الان کې نبی علیه السلام چې کله کعبې ته راځي هغې بوتان مات تلل هلته، وایي جاء الحق وزهق الباطل، حق راغی او باطل شکست وخوړ ولاړو. هغې هلته خوشحالي منا وهله او دلته مونږ په زور باندې راولو چې نه راځئ تاسو ته مونږ بوتان دلته جوړو، تاسو دلته دغه کوئ، دا عبادت کوئ خپله. دا ولې؟ دا غلطه خبره ده. نن د هغې مندر په مقابله کې مونږ جومات مونږ وران کو. د 23 کالونه یو جومات دلته اسلام آباد په یو ماډل ټاون کې جوړ شوی دی او هغه راخلو مونږ او د حکومت په سرپرستۍ کې هغه جومات ورانېږي. ولې عزتمندو؟ او د هغه امام او د هغې خطیب یې ګرفتار کو. دا ولې په دې اسلام آباد کې دا څه شروع دي؟ په دې حکومت کې دا څه شروع دي؟ په دین او اسلام پسې مذاق شروع دی. یو طرف ته هندوانو له مندرونه جوړوه، سیکانو له ګردوارې جوړوه، عیسایانو له چرچ جوړوه، هر چاله چې دی د هغې خپل عبادت خانې جوړوه. کوم چې د مسلمانانو بزرګونو لکونو خلک دلته پراته دي، هغې پکې لمونځونه کوي، عبادتونه کوي، هغه ولته ورانې په لږه لږه خبره باندې چې د استنجا خانو لږ ځای دلته راوښتې او بیا مونږ د هغې بیا مونږ څه کوو؟ د هغې مونږ بیا دفاع کوو. رالږو یاره د دې دا مسله وه، دلته دا مسله وه. او پکچر د کم مندر چې نن افتتاح شوی ده، کم مندر چې نن جوړیږي، د دغې باره کې مونږ پکچر رالو د کوم ځای 2017 کې نواز شریف د دې افتتاح کړې ده. دا پکچر دی، هغه پکچر د څه شي دی؟ د فلټر پلانټ پکچر دی. هغه مونږ رالو چې د دې افتتاح شوی ده.
ظالمانو ولې خپل دین او دنیا د اسلام تباه کوئ؟ ولې؟ اخر مونږ خپل ګریوانونو کې سوچ وکړو، خپل دین ته وګورو چې یاره الله زمونږ نه په دې خبره خفه نه شي. حکومتونه خو ځي راځي، حکومتونه پکې چا راوستي دي. په دې معامله کې مونږ حکومتونو ته نه ګورو، خپل دین ته وګورو، خپل الله ته وګورو، خپل رسول ته وګورو چې په دې خبره کې مونږ نه خفه کېږو. خو نو نن په دې ملک څه روان دي، نو هر څه یو طرف ته چې کله دینی مسله راشي، په دین په مسله کې مونږ چاته نه ګورو. که هغه عالم یو خبره د دین خلاف کوي، که هغه امي د دین خلاف خبره کوي، که هغه ډاکټر وي، که انجینیر وي، خو چې د دین خلاف، نو مونږ به د هغه خلاف کوو، د هغه دفاع به نه کوو. په یو ځای کې هغه زمونږ لیډر دی، او که هغه زمونږ مشر دی، او که زمونږ وزیر اعظم دی، که زمونږ وزیر اعلی دی، او که زمونږ میجر دی، او که زمونږ چیف اف آرمی دی، که هر څوک دی، خو چې کله دینی مسله راځي، مونږ به د هغې مخې ته ټول قوم په یو اواز سره ودرېږو. نو که مونږ نن په دې مسله کې ونه درېدو چې یو طرف ته مندرونه جوړېږي، ګردواري جوړېږي، بل طرف ته ستا په ملک اسلامي ملک ریاست مدینه کې جماعتونه ورانېږي، مدرسې ورانېږي. نو که اوس مونږ د دې په مقابله کې ونه درېدو، اواز مو اوچت نه کړو، نو 2 کاله پاس مې واورئ، تاسو ټول به هم د دې خلاف یې، خو هېڅ هم نشئ کولی. الله دې مونږ ټول له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي، او د سوچ توفیق دې راکړي، او په ګریوانونو